سلامونه ملګرو. جنید خان شهباز شریف د عمران خان حواله سره یو ډیر مزاحیه بیان جاری کړی دی چې د 1992 ورلد کپ عمران خان نه دی ګټلی. ډیټیل سره به خبره کو. خو بل طرف ته د عمران خان خور علیما خان عمران خان سره په جیل کې ملاقات کړی دی. ملاقات نه پس علیما خان سره اهم خبرې کړې دي چې هم په دې ویډیو کې تاسو سره ډیسکس کوم. فواد چودري هم د عمران خان د ډیل حواله سره اهم بیان جاری کړی دی. بل طرف ته اسلام آباد های کورټ ډیر یو غټ حکم جاری کړی د پی ټی آی په حق کې. اسلام آباد کې په دریو حلقو باندې داغه چې کوم الیکشن ریزلټ راغلی او پاغه باندې عدالت اسلام آباد های کورټ ډیر غټ اکشن نشټلې چې دغه د پی ټی آی د پاره یو خبر ده. نو دا ټول خبرونه په دې ویډیو کې تاسو سره مکمل تفصیلا شریکوم. ویډیو خپل هم مکمل ګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ټول نړۍ خو په شهباز شریف باندې خبره کو ځکه شهباز شریف اوس کرنټلی دا سټیټمنټ جاری کړی دی چې د 1992 ورلد کپ عمران خان نه دی ګټلی. یو طرف لکه تاسو ګورئ شهباز شریف زموږ د ملک وزیر اعظم دی او بل طرف ل بیا داسې قسم بیانات جاری کول چې څومره هم ښه کارونه په ملک کې عمران خان کړي دي نو هغه عمران خان نه دي کړي. او چې څومره هم په ملک کې غلط کارونه شوي دي نو د هغې الزام په عمران خان باندې لګي. ځکه پرونه رانا سنولاو تقریبا که اسحاقدار هغه هم داسې یو بیان جاری کړی و چې د عمران خان د لاسه د پاکستان چې څومره هم زمینداران دي هغې له ډېر غټ نقصان رسېدلی دی او د پاکستان زمیندارانو سره عمران خان ډېر غټ زیاتی کړی دی. چونکې د عمران خان حکومت کله ختم شوی تقریبا 2.5 کال شو چې عمران خان په حکومت کې نشته دی. دای سره هر څه دی او دای تر اوسه پورې هغه هر څه الزامات په عمران خان باندې لګي. خیر بل طرف ته علیما خان جیل کې عمران خان سره ملاقات کړی دی. ملاقات نه پس علیما خان اساس خبرې کړې دي چې هغې حواله سره عمران خان ویلي دي حلیما خان ویلي دي چې عمران خان ډیل حواله سره چې کله ما عمران خان ته خبرو کې چې په میډیا باندې د ستاره ډیل خبرې چلی نو عمران خان په وی ډیر زیات غوسه شو چې هیڅ کله هم زه ډیل نه کوم او باتچیت له تیارم. خو باتچیت په هم اله کوم خبره به هم اله کوم چې د پی ټی آی ټول کارکنان رها شي. جی کم کارکنان چې گرفتار دي هغې ته رهایي ملو شي او بل ما ته خپل مینډیټ ملو شي نو هغې نه پس په زه باتچیت کوم ډیل به نه کوم خبره به کوم. جی خبرې له به کینم د ډیل خو بیخي وای چانس نه پیدا کیږي. جی د ډیل خو بیخي چانس جوړیږي نه چې زه به ډیل وکم. بل طرف ته فواد چودري هم دا بیان جاری کړی دی وایي که چېرې عمران خان ډیل وکړو نو د عمران خان ویلیو به داسې شي لکه شهباز شریف. عمران خان به داسې شي لکه څنګه چې شهباز شریف دی. څنګه چې شهباز شریف خپل ویلیو نشته دی چونکې حکومت هم دی خو فیصلې په خپله باندې نشي کولی نو بیا عوامو مینډیټ هم ورسره نشته د عوامو منځ له تللی هم نشي. نو که چېرې عمران خان ډیل وکړو نو به هم د شهباز شریف غوندې شي. دا خبره فواد چودري کړې ده. بل طرف ته اسلام آباد های کورټ کې جوړ شوی الیکشن کمیشن ټریبونل د اسلام آباد درې حلقو ته آرډر جاری کړی دی NA 47 46 48. په دې حلقو باندې چې چا الیکشن ګټلی او هغوی ته دا حکم جاری کړی چې تاسو 20 مئی پورې خپل فارم 45 and فارم 47 عدالت کې جمع کوئ. جی دا حلقې د پی ټی آی شعیب شاهین علي بخاري او عامر مغل چیلنج کړي وی. جی ای ویلیو چې دا حلقې په دې حلقو باندې موږ الیکشن ګټلی دی او الیکشن چې کوم هغه د مسلم لیگ نون کسانو ته مطلب هغوی ګټه د هغوی په حق کې تللی وه نو دوی بیا کیس اچولی اسلام آباد های کورټ کې چې دې ګنټي دي وشي یا د دې پراپر انویسټیګیشن وشي. نو اوس عدالت حکم جاری کړی دی چې دې 20 مئی پورې دی فارم 45 فارم 47 د پی ټی آی کسان د هم جمع کی. الیکشن کمیشن ته هم حکم جاری کړی دی چې ته هم د دې درې واړو حلقو فارم 45 فارم 47 جمع کو. دا کم کسان په چې پاس سو شوي دي نو ایله هم ویلي دي چې تاسو هم فارم 45 and فارم 47 جمع کوئ. اوس درې واړه پارټیانې به فارم 45 and فارم 47 جمع کوي هغې نه پس په عدالت پراپر په هغې انویسټیګیشن کوي او فیصله او بیا سناوی. جی نو دا ویډیو کې دا څه غټ خبرونه تاسو سره مې شریک کول. ډېره زیاته مننه. جی والسلام.